ठीक है लायक खान, ठीक कह रहे हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलअस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। जनाब स्पीकर साहब, ستاسو ډېره زیاته مننه او شکریه ادا کومه چې په څلورمه ورځ هم دا مقرره کړه چې موږ دلته خپل فکر او نظر د دې ریاست په موجوده پستایت باندې د دې په دې کرتوتو باندې او په دې ډے ټو ډے پالیټکس باندې کیږدو. زمانه مخکې عدنان خان خبره وکړه او ډېره تفصیلي خبره یې کړې. زه به ډېره مختصر خبره کومه. من همیشه ډېر زیات د شرافت سیاست کړی دی او په تنظیم کې هم دغه زده کړه کړې ده چې خبره به په دلیل باندې کوو، په مکالمې باندې بلیف ساتو. دا چې په دې ریاست کې او خاص کر پښتونخوا وطن کې د پیغور په بنیاد باندې سیاست ولاړ دی او پیغورجنه لهجه استعمالیږي، نو پیغور ورکول دا د ډېر کمزورو خلکو کار دی. سیاسی خلک، سنجیده خلک دا خپله خبره په دلایلو باندې ږدي، په اصولو باندې ږدي او بیا دا فورم او دا مجلس شورا یا دا جرګه ما بار بار د دې ذکر کړی دی چې دا جرګه د دې دپاره ده چې دې پښتنو ته راپېښې مسلې دي چې هغه مسلې پوینټ آوټ کړي او په هغې باندې ډیبیټ وشي او د هغې مسلو حل راویستلی شي. جناب سپیکر صاحب، اول خو چې کومه په پښتونخوا هاوس باندې رینجرز او پولیسو کومه حمله کړې وه او د هغې چې کومه بې توقیري کړې ده، د هغې حرمت یې پامال کړی دی، د هغې بھرپور مذمت کوو. ځکه چې پښتونخوا هاوس د پښتونخوا د چیف ایگزیکټیو وزیر اعلی صاحب ذاتی جاگیر او پراپرټي نه ده، دا د ټول پښتون وطن پښتونخوا هاوس دی. دا په هغې باندې عزت او ګزار شوی دی. بیا د بره نه فیډرل ګورنمنټ چې کومه دی هغه پښتونخوا هاوس سیل کړی دی، چې دا هم ډېره د شرم او د افسوس خبره ده چې په کوم ریزن باندې او په کوم بنیاد باندې پښتونخوا هاوس چې کومه دی دا سیل کیږي. دا خو د پښتونخوا د ګورنمنټ او د پښتونخوا د عوامو پراپرټي ده، نو په کوم بنیاد باندې دغه هاوس چې کوم دی سیل کړلو. ما په تېرو ورځو کې دلته اشاره وکړله قبایلي اضلاع چې دا وخت د پښتونخوا برخه ده، ایکس پاټا، د هغو دپاره هلته یو هاوس جوړ شوی دی، پاټا هاوس ورته ویلی کېږي. هغه پاټا هاوس نن د صوبې د چیف ایگزیکټیو په اختیار کې نه دی، د دې صوبې حکومت په اختیار کې نه دی. وزیر قانون صاحب ناست دی، دا د دې خبرې وضاحت وکړي چې پاټا هاوس چا چې کومه دی اسټیبلشمنټ او انټیلیجنس ادارو ته هینډ ورکړی او ورکړی دی ورته. دا خو د پښتونخوا یا د قبایلي اضلاع د عوامو په بجټ جوړ شوی دی او دا د دیو پراپرټي ده. په کار دا ده چې صوبایي حکومت د هغې دپاره عملي اقدامات پورته کړي او دلته چې کوم د وزیر قانون صاحب د هغې وضاحت وکړي چې په کوم بنیاد باندې دا پښتونخوا هاوس سره نږدې پاټا هاوس ورکړی شوی دی. راځم بنیادي مسلې ته. نن په خیبر ضلع کې کربلا وه، په خیبر ضلع کې پرم نه پښتانه په یو شړه کې ناست دي، د جرګې دپاره انتظامات نیسي. په هغې باندې د صوبایي ګورنمنټ په حکم باندې پولیسو ریډ کړی دی او هلته پکې چې کوم دی 3 زلمي شهیدان شوي دي او 12 کسان زخمیان دي. زه چې کله خبر شوم او دوی پې ریډ کاوه، زه روان شوم خیبر ضلعې ته او هغه ځای ته زه پرې نه ښودلی شوم، پولیسو زه هلته ایثار تلم. باوجود د دې چې زه د دې معزز پارلمان برخه یم او بیا د پام 47 پیداوار نه یم، په پام 45 باندې راغلیم، د ولس په رای باندې راغلیم، د هغې په اوټ باندې راغلیم او په جرأت سره راغلیم. اسټبلشمنټ ته مې شکست ورکړی دی
صوبایي حکومت ته مې شکست ورکړی دی او فیډرل ګورنمنټ ته مې شکست ورکړی دی د عوامو په طاقت باندې دلته راغلی دلته به زه د عوامو خبره ږدم که څوک خفه کېږي او که څوک خوشحالېږي د پښتونخوا په عوامو باندې ظلم او بربریت روان دی فیډرل ګورنمنټ چې کوم دی په پی ټي ایم پابندي لګولې ده دغه پابندي د آئین او د قانون خلاف ورزي ده یو پرامله تنظیم هغه زلمي چې تیر د 20 کال نه په قبایلي اصلاح کې کوم ظلم او بربریت وشولو د جنګ او د بدامنۍ نه تنګ راغلي دي خپل قام له خپلې خاورې نه چې کوم دی امن غواړي خپل ولس له چې کومه دی امن غواړي پولیس له هم امن غواړي په هغه پرامله تنظیم باندې چې کوم دی فیډرل ګورنمنټ پابندي ولګوله او پابندي پې څنګه لګولې ده جناب سپیکر صاحب دلته ذکر وشولو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ 1997 فیڈرل گورنمنٹ انڈر سیکشن 11B د دې تحت په پی ټي ایم باندې پابندي لګولې ده چې د پاکستان سي یو رجسټر تنظیم هم نه دی او دغه آئین موږ ته دا حق راکوي چې هر سړی تنظیم جوړولی شي پارټي جوړولی شي تحریک جوړولی شي او پوره امنه طریقه باندې د خپل انساني حقوقو دپاره د خپل قومي حقوقو دپاره پوره امنه مبارزه او جدوجهد کوي د نن ورځې پورې دغه تنظیم او دغه تحریک د اوسه پورې کوم غیر آئیني غیر قانوني قدم نه دی اوچت کړی بیا چې په کوم بنیاد باندې پې پابندي لګولې ده نو په کار دا ده چې فیډرل ګورنمنټ د دغه ایکټ لاندې په 3 ورځو کې د دې ریزن ورکړي چې په کوم بنیاد باندې چې کوم دی پابندي لګوله شوې ګراونډ څه دی دی په کوم ټیررسټ اکټیویټي کې چې کوم دی ملوث په کوم ځګړي کې دهشتګردي کړې ده خو مظلومان دي د دې خاورې بچي دي په کار دا ده چې ریاست د 6 کالو نه هغې چغې وایي پر امنه مبارزه کوي چې ریاست د هغې سوالونو ته جوابونه ورکړي هغې چې کوم مسایل هایلایټ کړي دي د هغې حل لارې ولټوي نن که فیډرل ګورنمنټ دی او که صوبایي ګورنمنټ دی دواړه چې کومه دی بې اختیاره دي هېڅ قسمه اختیار ورسره نشته دی صوبایي حکومت وایي چې آی جي زموږ په اختیار کې نه دی ډېره د افسوس خبره ده چې چیف سیکرټري او آی جي دا ستا د اختیار د لاندې دي دا کانسټیټیوشن یې وایي 129 ارټیکل یې وایي چې دا ستاسې د اختیار د لاندې دي بیا څنګه چې کومه دی پولیس په خپل اډر باندې مسلسل ورځي او دغه زلمیانو باندې چې پر امنه ناست دي زموږ او ستاسې د سر خیر غواړي په هغې باندې ریډ کوي 3 وارې ورغلي دي 3 وارې ته خیمې وسېځلې 3 وارې پې شیلینګ وکړلو څنګه چې د پی ټي آی په کارکونانو فیډرل ګورنمنټ شیلینګ کاوه او تاسې ورته ظلم او بربریت وه دغه شان د صوبایي حکومت 3 ځل ورغلی دی 4م ځل دی چې شیلینګ یې پې وکړلو انسوګیس یې پې استعمال کړلو بېګا ایف سی وړې ده د ایف سی د چا په اډرس باندې تللې ده جناب سپیکر صاحب دې هاوس ته د آی جي صاحب راوغوښتلی شي د هغه نه تپوس وکړلی شي چې د چا په اډرس باندې چې کومه دی تا په دغه پرامنه ماشومانو باندې په دغه زلمو باندې په دغه سپین ږیرو باندې چې کوم دی دا ظلم او بربریت وکړلو عوامي نیشنل پارټي د دغه ظلم او بربریت غندنه کوي او موږ تپوس کوو د دې ریاست نه تپوس کوو د صوبایي او باقي حکومت نه چې دا ظلم او بربریت تاسې ولې وکړلو د کم آئین دپاره چې موږ دلته 2 هفتې دا سیشن وچلېدلو چې په دې ملک کې د آئین بالادستي په کار ده د پارلمان سپرمیسي په کار ده او د پارلمان سټیټس دا دی که صوبایي دی که وفاقي دی چې نن اسټیبلشمنټ چلی نن هم د هغو په اشارو باندې چلیږي نن هم هر حکم د هغه ځای نه راځي که دلته یې پاڅېږي جرأت دې وکړي چې دا حکم د کوم ځای نه راغلی و